السلام علیکم ملګرو. په سایفر کیس کې عمران خان یو بل پته میدان لور غرزولې دا یو بل سرپرایز خپل مخالفینو ته ورکول ولې د غسر په سرپرایز دی په هغه باندې هم خبره کو او د سرپرایز سره د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه له ډېر غټ ټینشن جوړ شوی دی. آیا عمران خان به عدالت له پیش کی کنه؟ د عمران خان د لپاره مطلب چې کوم عدالت په اډیاله جیل کې لګي نو راتلونکي چې کوم فیصله دي هغه کې به عمران خان عدالت ته راځي کنه عدالت په اډیاله جیل کې لګي دغه حواله سره هم سب اپډیټس دي او 17 اکتوبر ورځ چې کوم د لکنن ورځ او سبا ورځ د عمران خان لپاره ډیره اهم ورځ ده. ولی اهم ورځ د پاغه باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کوبل په پاکستان کې د عمران خان لپاره او د نواز شریف لپاره بیل قانون دی بیل قانون چلی پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو چې دا خبره زولیکم. بل د سکول ماشومان هم نواز شریف ته یو ډیر هغه ټینشن ور کړی دی د سکول د ماشومان حرکت په وجه د نواز شریف چې کوم فیملی ده هغه له هم پته لګیدل چې پاکستان عوام چې کوم دی مونږ نه قبلې د سکول ماشومان دای سچر کړي به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي دا ټول خبرونه په دې ویډیو کې ډیټیل سره تاسو سره ډیسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله په عمران خان خبره کو چې عمران خان سایفر کیس کې څنګه اهم هتیار استعمال کړی دی. عمران خان خپل سایفر کیس کې خارج کولو د لپاره اسلام آباد های کورټ ته یو درخواست جمع کړی دی. درخواست په کوم آرټیکل پته جمع کړی دا ورېږي آرټیکل 248 تحت عمران خان ته دا حق شته دی ځکه عمران خان اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی دی او درخواست مطابق افیشل سیکریټ ایکټ سیکشن 5 په عمران خان نه لاګو کیږي. ولی په نه لاګو کیږي مخکې وري لکه مطلب دا په کوم کیس کې چې عمران خان ګیره دا کیس په عمران خان باندې نه لګي دا په آرټیکل 248 سیکشن 5 کې شته. لہذا عمران خان د آرټیکل 248 تحت درخواست جمع کړي چې دا کیس خارج شي. اسلام آباد های کورټ اف ای ته 16 اکتوبر باندې حاضرېدو نوټس جاری کړی دی او بل استدعا هم شوې ده چې عمران خان ټرایل دی جیل کې نه بلکې عدالت کې وشي. د عمران خان سایفر کیس خارج کېدو ول درخواست باندې به سماعت نن یعنی 16 اکتوبر باندې کېږي. نن د عمران خان چې کوم خپل کیس خارج کېدو د پر درخواست جمع کړي پاغه به هم نن فیصله کیږي. آرټیکل 248 تحت څنګه عمران خان ته استثناء حاصل دی ورېږي. آرټیکل 248 تحت قانون دار کچره یو وزیر اعظم د خپل پاور استعمال کوي خو د قانون مطابق که یو وزیر اعظم وي یو صدر وي یو غټ عہدیدار وي او هغه د خپل پاور استعمال کوي خو د قانون مطابق د خپل پاور استعمال کوي نو بیا په یو عدالت کې هم پاغه کیس نه جوړیږي. اوس سایفر عوام تخکاره کول عمران خان باندې کیس دا جوړ دی چې تا سایفر روکړی یا تا سایفر ولی عوام تخکاره کړی دی نو هغه ټایم کې ګورئ سټیم سایفر عوام تخکاره کول هغه وخت عمران خان وزیر اعظم هغه سره دا پاور چې هغه د قانون مطابق هغه ټایم ګوره ځکه هغه وخت افیشل سیکریټ بل منظور شوی نو دا خو هغه نه پس دی د افیشل سیکریټ بل منظور کو چې سایفر به عوام لنهخه دا خو افیشل سیکریټس دی دا به څنګه عوام لري ویل کې دا عوام لري ویل کول نشته. نو هغه ټایم سټیم چې عمران خان وزیر اعظم او هغه سایفر عوام لو خو نو هغه ټایم افیشل سیکریټ بل منظور نو اوس عمران خان د آرټیکل 248 تحت استعمال کړی دی چې آرټیکل 248 کې دی چې وزیر اعظم یا یو صدر یا یو غټ عہدیدار د خپل پاور استعمال کولای شي خو د قانون مطابق نو چې ما کم سایفر عوام ته خول د نو هغه ټایم ما سره دا پاور او هغه ټایم زمون قانون کې دا نو چې دا به عوام لنهخه نو عمران خان اوس دغه 248 تحت خپل یو درخواست جمع کړی چې دا کیس ته زمانه کوس کړی شي. اوس عمران خان به عدالت ته راوسته کی کنه پاغه باندې خبره کوي چې په 16 نن ورځ او سبا ورځ چې کوم دا عمران خان د لپاره ډیره اهم ده. اصل کې عام طور باندې چې کله مجرم یا ملزم گیر شي نو هغه عدالت له پیش کیږي په عدالت کې پاغه باندې کیس کیږي عدالت کې مطلب جیل ته عدالت نه ورزي مجرم چې کوم وی ملزم چې کوم وی هغه عدالت ته راځي. نو اوس جیل کې د عمران خان ټرایل شروع دی نو دې حواله سره د عمران خان چې کوم وکیلان دی غي درخواست جمع کړي چې د عمران خان فیصله دی په اوپن کورټ کې وشي په جیل کې دی نه کېږي په اوپن کورټ کې د عمران خان د ټرایل زوشي نو په هغه درخواست باندې به هم نن اسلام آباد های کورټ کې فیصله کیږي. فیصله چې سره راځي به بیا ان شاء الله غي نه پستا سره ډیسکس کوم. 17 اکتوبر نن ورځ او سبا ورځ د عمران خان لپاره اهم ځکه د چې په دې دوه ورځو کې به عمران خان باندې چې څومره هم کیسز د ډیر اهم فیصله بری دوه ورځو کې کیږي ځکه 17 اکتوبر مخکې جج یاد کړو چې په دې 17 اکتوبر په عمران خان باندې فرد جرم عاید کیږي. نو 17 اکتوبر د عمران خان لپاره نن ورځ کوم ده عمران خان لپاره اهم ورځ ده چې نن کوم ټرایل زوشي هغه چې سب ډیټ راځي به تاسو سره شریکوم. بل تاسو لما ویډیو کې وی چې په ملک کې دوه قانونونه د پی ټی آی د لپاره بیل او د مسلم لیگ نون د لپاره بیل هغه مې دا په دې وجه وی چې په 21 اکتوبر مسلم لیگ نون ته په مینار پاکستان کې جلسه کولو اجازه
آی ډي ملو شوی دی او پاکستان تحریک انصاف د جلسې اجازه غوښتلو لپاره ډي سي لاهور ته هم خط لیکلو درخواست ورکړو چې موږ له اجازه راکړو چې ډي سي لاهور په هغه باندې مطلب سره ریسپانس نو ورکړی بیا اسلام آباد های کورټ کې هغه درخواست جمع کړ لاهور های کورټ کې چې موږ له اجازه ملو شي د جلسې نو پی ټی آی له تر اوسه پورې اجازه نه ده ملو شوی او مسلم لیگ نون ته خو کلیام اجازه ته د جلسې کولو جی بل د سکول ماشومان څنګه نواز شریف پریشان کړي دي نواز شریف فیملی څنګه د سکول ماشومان د لاسه پریشان شوی دی تاسو له معلومه د 14 میاشتې چې کوم حکومت شو د پی ډی ایم حکومت هغه ټوټلی نواز شریف کنټرول کول هغه چې څومره هم فیصله وي به نواز شریف کولې په لندن کې جی غړغړ میټینګونه په دوبۍ کې کېدل چې څه غټه فیصله وکړي هغه به دغه میټینګ په پیل نواز شریف کول چې نواز شریف په اګری شو نواز شریف په دایلوي چې دا فیصله داسې وکړي 14 میاشتې قرض راغشتل د آی ایم اف نه یا نور غټي فیصله کول هغه ټول د نواز شریف په صلاح مشوره باندې شوی دي اوس په لاهور کې د ملک مختلف مقاماتو کې چې کم ځای هم د نواز شریف بینر لګیدلی وي یا د نواز شریف تصویر لګیدلی وي نو د سکول ماشومان دغه په مخ باندې سیای لګي سای ولا په مخ لګي مخ ولا توریا هغه بینر راشلای چې د سکول ماشومان او د پته الډي نواز شریف ته مریم نواز ټولو ته لګیدلی ده نو د ډېر سخت ټینشن کې په دې وجه هم چولي چې عوامو ته مونږ اوس منظور نیو چونکه واړه ماشومان چې کم دي هغه زموږ بینرو پورې خندا کوي زموږ بینر راشلای یا موږ له مخونه توري په بینرو کې نو په دې وجه باندې ایله اوس پته لګیدلی ده چې مونږ دا پیره عوامو له قبول او منظور نیو جی نو دا اپډیټ سو ډیره زیاته مننه والسلام